السلام علیکم، څنګه چل دی؟ امید لرم ښه وی. په دې سکرین باندې چې تاسو ته کوم تصویر راښکاري که نه، دا موچو والا سړی دا څوک دی او د لاهور قلندر سره څه تعلق دی او د عاطف رانا سره د څه رشته ده. نو په دې ویډیو کې دا مکمل معلومات تاسو له راکومه او بله خبره دا ده چې په سوشل میډیا باندې دا چلیږي چې فواد رانا کیس وګټو، لاهور قلندر به اوس د دې یا پوره معلومات دله په دې ویډیو کې راکومه. نو د ټولو نه اول خبره دا ده چې دا تصویر چې تاسو ته کوم راښکاري دا برید والا دا غټ سړی چې دی که نه، د ده نوم دی فواد رانا او د اصل کې د لاهور قلندر اونر چې دی عاطف رانا، دا د هغه مشر ورور دی. دا د هغه مشر ورور دی. نو فواد رانا په 2015 کې لاهور قلندر واغستو او دا د یو کمپنۍ د په قطر کې دا د هغې په نوم باندې و. لاهور قلندر 2015 کې واغست، په قطر کې د فواد رانا کمپنۍ و، په هغې په نوم یې کو. دوی لګید خپل ورور عاطف رانا ته وی چې راځه دواړه لاهور قلندر ما ټیم اغسې دا دواړه په یو ځای په شریکه باندې رن کوو، مخې ته یې چلو. نو عاطف رانا ولګید خپل ورور ته وی چې دا لاهور قلندر دا ټیم چې دی که نه، دا به موږ داسې کار وکړو چې دا به موږ به نیم په یوه کمپنۍ باندې کړو، نیم به بله کمپنۍ باندې کړو. مطلب لکه پاکستاني کمپنۍ ته به یې راواړو دا شیرز چې کوم دي، لکه تا اوس اغستی دی د څه ته قطر په کمپنۍ په نوم باندې دی که نه، دا به راواړو پاکستاني کمپنۍ ته. نو فواد رانا وی بالکل صحیح ده، هغه ولګېدو پاکستاني کې خپله کمپنۍ شروع کړو دواړو. نو عاطف رانا ولګېد، دواړه په شریکه شروع کړو. نو عاطف رانا ولګېدو خپل ورور ته دا خبره وکړه چې پاکستاني کمپنۍ باندې دوی لګېدو پاکستان کې کمپنۍ شروع کړو د خپل مور په نوم باندې. او فواد رانا ولګېدو 51% عاطف رانا ته 48% شیرز ورکو، مطلب لکه پاکستاني کمپنۍ ته راوړلو. نو فواد رانا ته څو پاتې شو؟ فواد رانا ته 51% شیر پاتې شو، 48 دغه ته پاتې شو. عاطف رانا پاکستاني کمپنۍ کې دلې ورکو چې دا پاکستاني کمپنۍ باندې شو، او د فواد رانا چې کوم قطر کې کمپنۍ ده هغې ته 51% شیر پاتې شو. د هغې نه بعد عاطف رانا ولګېد دا 48% شیر چې فواد رانا ورکو که نه، نو عاطف رانا ولګېدو د دا پیمنټس نه دی کړی. د 48% شیر چې هغه کوم ورکو د پاکستاني کمپنۍ دپاره دی ولګېد، د هغې پیمنټ عاطف رانا ولګېد، فواد رانا ته یې ونه کړو. د هغې نه بعد 2018 کې څه وشو چې عاطف رانا ولګېد فواد رانا ته وی چې دا T20 لیګ چې کوم روان دي که نه په دې ملکونو کې، په دې کې لاهور قلندر ټیم تر هغې پورې نه کېلاویدی شي تر څو پورې چې دا د پاکستان زیاده شیر یا ټول ټیم فرنچایز چې دی دا د پاکستاني شیر چې دی که نه هغه د پاکستاني کمپنۍ په نوم شوی باندې نه. نو عاطف رانا ولګېدو 4% شیر چې مزید ورکو فواد رانا له، د عاطف رانا له عاطف رانا له مزید 4% شیر ورکو. نو 4% شیر چې هغه له ورکو که نه، نو دغه سره څو پرسنټ شیر شو؟ دغه پرسنټ شیر شو 52% شیر شو. 4% ورکو 48 پیلو 4 له دا ورکو 53% شیر شو سره 52% شیر شو سره فواد رانا سره پاتې شو 47، هغه سره 51 47 ته پاتې شو. دې نه بعد بیا فل کنټرول په دې دغه کې دا چې لکه شیر یو کمپنۍ یا سی په هغې کې تو مطلب لکه چا شیر زیات دی که نه، بیا کنټرول زیات کنټرول چې هغه د چا شیر زیات دی دغه کنټرول پې زیات دی. نو په دې باندې 4% چې هغه ورکو، نو دغه 52% شیر شو د عاطف رانا او د بل ته 47 پاتې شو فواد رانا ده. نو زیات کنټرول پې چا راغی؟ عاطف رانا راغی. فواد رانا شیرز کم شو، عاطف رانا شیر زیات شو. نو زیات کنټرول پې چا راغی؟ عاطف رانا. نو خبر راله 2020 کې، په 2020 کې عاطف رانا ولګېد خپل ورور فواد رانا ته وی چې موږ لاهور قلندر شیر خرڅو سیل کوو مخې ته. عاطف رانا ورته فواد رانا ورته وی بالکل صحیح ده. نو عاطف رانا ولګېدو خپل هغه ته دا خبره وکړه چې زه چې کوم دا ټیم چاله ورکومه که نه، کوم کس باندې چې خرڅومه، هغه وی دا چې دی د لاهور قلندر کوم فرانچایز چې دی که نه، دا دی یا پوره د قطر په کمپنۍ نوم شي او یا د مکمل د پاکستان کمپنۍ نوم شي او یا د یو کس حواله شي. نو فواد رانا وی صحیح ده بالکل، هغه خپل ورور باندې اعتماد وکړو او 46 هغه ته 47 شیر پاتې پرسنټ که نه، هغه ولګېد 46 مزید عاطف رانا له ورکو شیرز. نو پاتې فواد رانا سره څو پاتې شو؟ 1% شیر پاتې شو. او د بل یو چې عاطف رانا ته مکمل اختیار میلاو شو او فواد رانا سره دومره پاتې شو. نو دی ولګېد فواد رانا سره 1% شیر پاتې شو. 30% شیر چې دی که نه، عاطف رانا ولګېد 30% شیر چې دی هغې خرڅ کو. لاهور قلندر کوم 30% چې و که نه، هغې په بل مالک باندې خرڅ کو، بل کس بلې کمپنۍ باندې خرڅ کو. 30% شیر چې خرڅ کو، دا 30% شیر چې د خرڅ کو که نه په بل کس باندې، د هغې پیمنټ چې دی هغه دی ولګېد هغې فواد رانا ته ونه کړو. نو هغه ولګېدو فواد رانا ولګېدو او نه فواد رانا ته ووی لکه چې ما دا عاطف رانا نه ولګېد، نه فواد رانا ته هم نه دا خبره یې هم ونه کړه، هغه ته واضح هم نه کړه چې ما 30% لاهور قلندر فرانچایز چې دی هغه ما په بل کس باندې خرڅ کړی دی او ما پیسې اخیستې دي خو تا له مې نه دي درکړي، دا خبره یې ورته ونه کړه. نو په دې باره کې بیا څه وشو چې فواد رانا ولګېدو
کیس په خپل لور باندې وکړو، په چا باندې؟ عاطف رانا باندې وکړو. ولې وکړو؟ هغه دا مزید پوره دا قصه چې ما تاسو ته بیان کړه، د عدالت کې هغه ته وکړه چې ما دلته دا ویلي 47 اول مې دغه شیر ورکړو، بیا مې دومره ورکړو، بیا مې دومره اخري کې مې 46% شیر ورکړو، ما سره 1% پاتې شو، بیا د 30% شیر خرڅ کړو بل کس باندې، د هغې پیمنټ ما ته نه دی شي. نو فاینلي عدالت دا خبره وکړه چې فواد رانا ته دي هغه چې کوم شیرز دي هغه دي واپس میلاو شي. که څومره شیرز دي د هغه 51% شیرز چې دي هغه دي هغه ته واپس میلاو شي. که هغه نشي واپس کولی عاطف رانا، نو بیا دې داسې کار وکړي 2.8 بلین سمثینګ پیسې چې دي دا به دغه لګي عاطف رانا لګي د فواد رانا ته به یې ورکوي. نو هله به هغه لاهور قلندر او نر جوړېږي. نو اوس فی الحال زیات دغه چې دی که نه هغه د فواد رانا دی، تر څو پورې چې هغه 2.8 میلیون پیسې روپۍ دغه ته نه ورکړي فواد رانا ته، د هغې پورې د هغه سره د لاهور قلندر اختیار نشته. او بله خبره دا یا به 2.8 بلین روپۍ ورکوي او یا به 58% 51% شیر چې دي هغه به د عاطف رانا فواد رانا په نوم کوي. نو هله به عاطف رانا په فرنچایز کې کار کولی شي، څه ګوتې وهلی شي، یا پکې څه مزید څه کار کوي نو کولی شي. تر هغې پورې د به سره دا اختیار نشته چې هغه د لاهور قلندر کې مزید څه کارکردګي وکړي یا یې څه کار وکړي یا دې څه پلیر واخلي خرڅ کړي، هغه پورې څه نشي کولی. نو اوس فی الحال عدالت چې کومه خبره کړله په هغې باندې دا دغه دی چې مکمل اختیار اوس فواد رانا سره دی. دا موج والا سړی چې دی د لاهور قلندر اوس اونر دی.